امریکې ته نوی سر درد پیدا شولو او هغه نوی سر درد دا دی چې امریکې پرون په ایران باندې حمله کړې ده او د دنیا د ټولو نه خطرناک بم یې د ایران په یو خطه باندې راغورځولی دی. په داسې ځای بم راغورځولی دی چې هلته کوم آبادي نشته، په خلکو یې نه دی راغورځولی، دا یې په یو خوشي غر باندې راغورځولی دی او تر دغه غر لاندې ایران تیخانې جوړې کړې دي او په هغه تیخانو کې دننه نیوکلیر بمونه مختلف داسې جنگي هتیارې پکې ایښې دي چې ډېر خطرناک دي. نو امریکې غوښتل چې زه دا تباه کړم، نو دغه د خطرناک بم راغورځولو فیصله یې وکړه. اوس د انټرنیشنل نیوز ریپورټرو لخوا چې دوی تیخانو ته هیڅ نقصان نه دی رسولی امریکې. اوس امریکې ته نوی سردرد دا پیدا شو چې که چېرې امریکې دغه خطرناکو بمونو باندې هم دغه نیوکلیر بمونو ته یا دغه تیخانو ته نقصان نه دی رسولی، نو خطره دا جوړه شوه چې ایران ډېر مضبوط ملک بیا قرار شولو چې ایران دومره مضبوطې تیخانې یا نیوکلیر بمونه په داسې ځایونو کې پټ کړي دي چې هغې ته د دنیا د ټولو نه پاورفول طاقت چې کوم دی نقصان نشي ورکولی. نو بیا دا یو نوې خطره، دا یو نوی چپټر دی، په دې بیا ډېرې خبرې کیدی شي، خو خدای دې وکړي چې ایران له خدای پاک دومره طاقت ورکړي چې امریکې ته هم د اسمان ستوري وښیي او دغه اسرائیلو ته هم د اسمان ستوري وښیي.